د یو عالم د یو قاري سره لاس ملو وکړو نو حدیث قدسی دی الله تعالی چې د ما سره لاس ملو وکړو او کوم انسان چې د یو عالم بې عزتي او بې ادبي وکړه وایي نعوذ بالله هغه زما سره دښمني او بې عزتي وکړه زما او یو حدیث معنی کې راځي من اهان العالم فقد اهان العلم وایي چا چې د عالم اهانت او سپکوالی وکړو نو فقد اهان العلم وده د علم بې ادبي او بې عزتي وکړه او کوم کس چې د علم بې عزتي وکړه وایي من اهان العلم فقد اهان النبي صلی الله علیه وسلم او چا چې د علم بې ادبي او بې عزتي وکړه نو هغه نعوذ بالله د پیغمبر بې ادبي او بې عزتي وکړه او کوم کس چې د پیغمبر بې ادبي او بې عزتي وکړه نو من اهان النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهان جبريل چا چې د پیغمبر بې ادبي او بې عزتي وکړه نو هغه د جبريل عليه الصلاه والسلام بې ادبي او بې عزتي وکړه او چا چې د جبريل عليه الصلاه والسلام بې ادبي وکړه نعوذ بالله فقد اهان الله هغه د الله تعالی بې ادبي او بې عزتي وکړه او چا چې د الله تعالی بې ادبي وکړه فقد اهان الله يوم القيامه الله تعالی به دغه انسان په ورځ آخرت باندې به رسوا کړي د څه د وجې نه صرف د دې وجې نه چې د یو عالم په معاشره کې بې عزتي وکړو د علماو د بې ادبۍ نه ځان انتهایی زیات وساتو که یو مجلس کې داسې یو مجلس و چې هغه د علماو بې ادبي کېږي هغې کې علماو پسې خبرې کېږي نو د هغه مجلس نه هم ځان ساتو